أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض احکامات ذکر کیږي اوس دلته د حیض په باره کې تپوس شو چې د حیض په حالت کې موږ له څه کول دي. محیض چې دی دا مصدرم کېدی شي او اسم ظرف کې ظرف زمان او مکان دواړه کېدی شي. د محیض نه مراد یا حیض دی. ويسألونك تپوس کایستانا عن المحیض په باره د حیض کې یا که اسم ظرف واخلې نو تپوس کایستانا په باره د زید حیض کې او کدا اسم ظرف نے ظرف زمان واخلے نو معنی به بیا داشي تپوس کې استانه په باره د حیض د وخت کې، یعنی اصل مسله د حیض دا چې کله د حیض وخت راشي په هغه وخت کې موږ لا سکول دي د حیض څه شی دی. ويسألونك او تپوس کایستانه پیغمبر عن المحیض پبارد زید حیض کی یا پبارد وقت حیض کی قل ورتو ویا هو دا اذن گندگی دا. اذن پمانا دا تکلیف، ہر تکلیف تا اذن ویلے کی گی. کاغی او سڑے بخلبان دیداسی او خبر ہو کی ناروا چې باغې سره د انسان زړه وردردېږي هغې ته هم اذن وایي. دارنګې که د وجود بیماري څه تکلیف وي د هغې لپاره هم اذن راځي. نو دلته مراد د دې نه هغه تکلیف یا هغه بیماري ده یا هغه ګندګي ده چې د هغې سره تعلق د حیض سره وي. قل ورته ووایه هو اذن دا تکلیف دی یا هو اذن دا ګندګي ده. فاعتزلوا النساء نو ډډه وکئ د بیبیانو نه فی المحیض په وخت د حیض کې، په وخت د حیض کې یا په ځای د حیض کې. ځکه چې یهود او نصارا او دارنګې مشرکین مکه هغوی کې افراد او تفرید و. چا خو به په وخت د حیض کې چې دی پرهیز نه کو او چې چا به پرهیز کو نو دومره پرهیز به کو چې د چا به حیض نو بیا به د هغې د لاس روټۍ نه خوړه او نه ناسته پاسته او خبرې اترې هېڅ نه ځان نه به بلکل جدا کړه. نو اسلام هغه افراد او تفرید ختم کو چې په وخت د حیض کې کورواله هغه منع دی. صرف نور ناسته پاسته یو بل سره ملاوېدل هېڅ پابندي نشته دی. فاعتزلوا النساء نو ډډه وکئ د بیبیانو نه، زنانو نه مراد بیبیانې. فی المحیض په ځای د حیض کې ولا تقربوهن او مه نږدې کېږئ دوی ته، یعنې د مجامعت دپاره د مباشرت دپاره حتی تر دې پورې یطهرن چې پاکې شي دوی د حیض نه پاکې شي او دارنګې غسل وکړي. دواړه خبرې په دې کې داخلي دي.
فإذا تطهرنا نو کله چې دوی ښې پاکې شي فأتوهن نو راځئ دوی ته من حیث د هغه ځای نه امرکم الله چې حکم کړی دی تاسو ته الله پاک. هغه حکم د پیغمبر په ذریعه الله کړی دی چې دا په شریعت کې د مخکې نه را روانو او بیا به وروستني د دې نه وروسته چې کوم آیات راځي هغې کې هم دا حکم چې دی هغه اشارتاً موجود دی. فأتوهن نو راځئ هغوی ته من حیث د هغه ځای نه امرکم الله چې حکم کړی دی تاسو ته الله. ان الله بېشکه الله پاک یحب التوابین مینه کوي د هغه چا سره چې توبه ویستونکي دي. او دلته مراد د دې نه رجوع کول د الله احکاماتو ته. یحب التوابین مینه کوي الله د هغه چا سره چې بیا بیا راګرځي الله ته. ويحب المتطهرین او مینه کوي د هغه چا سره چې ځان پاک ساتي. په دوو طریقو سره چې هغه ظاهري ګندګي ده د هغې نه هم ځان پاک ساتي او هغه حکمي ګندګي ده د هغې نه هم ځان پاک ساتي. نساؤکم بیبیانې ستاسو حرث لکم ځای د کروندې ستاسو دی. حرث او زرعن دې کې فرق دی. حرث اصل کې ویلې کېږي د کروندې څخه یعنی دا عمل هغه دی چې سړی ځمکه چې د هغه سري هغه ځمکه وسري حل پکې وکړي نال هغې کې وکړي یعنی ټریکټر پکې وچلئ یا یوه پکې وچلئ او ځمکه چې د هغه واړئ او بیا په هغې کې چې دی هغه دانه واچئ تخم پکې واچئ نو دې ته حرثن اصل کې وایي. او زرعون چې د هغه فصل ته وایي چې بیا د هغې نه کم فصل راوځي. نو مراد د دې نه دا د حرثن نه دلته د کروندې ځای یعنې پټی دی. نساؤکم بیبیانې ستاسو حرث لکم ځای د کروندې ستاسو دی. فأتو نو راتله کوئ راځئ حرثکم ځای د کروندې خپلې ته یعنې پټي خپل ته. انا شئتم څنګه چې غواړئ تاسو څنګه چې غواړئ ستاسو یعنې قرآن څومره ادبن او څومره په تمیز سره دا مسله چې دا هغه ذکر کړه چې ځای چې دی هغه د فصل ځای به بل ځای بنې. راځئ چې څنګه راځئ ستاسو خوښه ده په دې څه پابندي نشته ده. وقدموا او مخکې ولېږئ لانفسکم دپاره د نفسونو خپلو یعنې نیکي وکئ نیکي ولېږئ. دا نه چې بس دغه بیبي ده او بچی دی او کور دی او دغه کې مشغوله شي او آخرت د نه هېر شي د نیکۍ کارونه د نه هېر شي. وقدموا او مخکې ولېږئ نیکي لانفسکم دپاره د نفسونو خپلو دپاره د فایدې خپلې. واتقوا الله او ځان بچ کئ د نافرمانۍ د الله نه. واعلموا او پوه شئ انکم چې تاسو ملاقوه مخامخ کېږئ به د دغې الله سره. یوه ورځ داسې را روانه ده چې ملاقات به د هغه سره کوئ. وبشر المؤمنین او زیرې ورکړه هغه چا ته چې د الله خبره منونکي دي مؤمنین دي. ولا تجعل الله او مګرځوئ الله پاک عرضة ډال عرضة معنی منع کوونکی لایمانکم دپاره د قسمونو خپلو د څه دپاره ډالې مه ګرځوئ معنی مه ګرځوئ ان تبرو چې نیکي به نه کوئ تاسو وتتقو او تقوا کارونه به نه کوئ تاسو وتصلحو او جوړ جاړې به نه راولئ اصلاح به نه کوئ بین الناس په منځ د خلکو کې. یوه طریقه
دا آیت معنی دا ان نافیه چې ده هغه به ومني. یا دویم دا طریقې سره معنی کیږي ولا تجعل الله او مگر دوی الله پاک اوردتن من کون کے دی ایمانکم د پار د قسمونو خپلو اند دی خبرینا تبرو چنیکی کوئی تاسو چنیکی کوئی داغ نیکی نتاسو اللہ رب العزت مانے او من کون کے مگر دوی د خپلو قسمون د پارا یعنی دا سے قسمون مکوئی چې په الله قسم وکړي چې دا نیکی کار بنکو یا د خلکو په میز کې و اصلاح کوم په دې طریقې باندې قسمونه د الله په نوم باندې مخوري. یعنی قانون دې په دې کې په دې آیت کې دا چې قسم چې کله خوري د نیک کار د پاره د ښه کار د پاره د بد کار د پاره الله نه ډال م جوړوي قسمونه دغه په نوم باندې مکوي. ان تبرو دا چې نیکی کوي تاسو وتتقو او د تقوا کارونه کوي تاسو وتصلحو او اصلاح کوي بین الناس په میز د خلکو کې والله الله پاک سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی. لا یؤاخذکم الله ننسی الله پاک تاسو باللغوی بے ارادہ فی ایمانکم بقسمون استاسو کی. لغو قسم آغه توئی چې هغه سړی اراده یې نه کړي یعنی آسی بس بے مطلب او بے مقصد قسم عادتن خوري په خله راضی اراده یې نه کړي نو داسې قسم ته لغو قسم وایي. نو پدا سے قسمونو باندې مؤاخذه نشته ده. په سورته مائده کې به بیا دا مسله راشي آیت نمبر 190 کې هغه قسم چې داغه تاسو اراده کړی نو یو دلته دا مسله دا بیا الته دا او دارنګه سورۃ الاحزاب کې بیا عمومي مسله ذکر کړي چې الله رب العزت صرف په هغه ګناہوں تاسو نسی چې داغه تاسو اراده کړی. لا یؤاخذکم الله نسی الله پاک تاسو باللغو فی ایمانکم فبے ارادہ قسم استاسو کی ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما پوجدا قسمونو کسبت چکڑی دا قسمونا قلوبکم زړونو تاسو چې د زړونو دا قسم تاسو کړی ارادتن دا قسم تاسو کړی کسبت چې کسب کړی تاسو زړونو ولکن یؤاخذکم لیکن نسی الله پاک تاسو بما کسبت قلوبکم فآغ قسمونو چکڑی زڑنو ستاسو واللہ او اللہ پاک غفورن دیر بخون کے دے حلیمن بردبار دے صبرناک دے. وزدین روستا مسئلہ دا ایلا ذکر کئی. مسئلہ دا ایلا دے توئی چی او سڑے قسم اخری چی زبا دخبل بی بی خوال نظما او دا ځان جدا کی نو دام پا دور دا جاہلیت کی دا رسم ہو دا جہالت ہو چې خزه به جدا کړه خزه کوله بینا او طلاق به ابن ورکاو او دغه رنګ مودو په مودو به ساتل تکلیف به ول ورکاو سزا به ورکاولا سو کالا. نو الله رب العزت داغه د پارم قانون جوړ کو چې قسم دی وخړو د خزینه جدا شوی نو انتظار دې صرف د سلور میاشتو بس سلور میاشتو پورې تا ته مهلت ده. د سلور میاشتو کې دنه به فیصله کې چې خزکه او کپرې دی نو که خزکه نو رجوع وکي او کنه خزکه نو طلاق ورکي. نو که یو سړی خزک د سکینی قسم وکي او نه طلاق ورکي او نه رجوع کوي نو خزه تبیا دا اختیار دی چې هغه عدالت تلاړ شي او عدالت کې کیس وکي نو عدالت به بیا فیصله وکي چې بھائی یا خزک او یا پرېدا سلور میاشتو نه زیات بیا اجازت نشته. نن دا جهالت زمون په دې وخت کې مشته ده خزه به کېنولې په کلونو طلاق ولا نور کې خزه کوي نه حالانکه اسلام دا شی منع کړی دی. للذین دا پار دا کسانو یولونا چې جدا کیږي په قسم سرا
من نسائهم د بیبیانو خپلنا تربصو مهلت دے اربعت اشهر د سلورو میاشتو انتظار دے مهلت دے د سلورو میاشتو دتا سلورو میاشتو پوری وجہ تک کیږي انتظار وکیږي بس فَإِنْ فَاءُوا نُقْرُجُوا كِدَ فَإِنَّ اللَّهَ نُبِشَكَ اللَّهَ پاک غفورن دیر بخون کے دے رحیمون رحم کون کے دے دای ولی ہوئی چې الله غفور رحیم دے دا ځکه ہوئی چې سلور میاشتې د خپل بیبي لته تکلیف ورکو نو دا هم یو خکار نو کرا او بہرحال کدی رجوع کی او استغفار توبه کی الله به معاف کی نو ځکه غفور رحیم ہوئے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ او کا قصد کړي تاسو په خیرات کړي تاسو د طلاق فَإِنَّ اللَّهَ نُبِشَكَ اللَّهَ پاک سمیع اوریدونکي دی علیم پوه دی مسله ډیر آسان ده لیکن مفسرین ډیر الجاو کړي دا یعنی دومره اختلاف به د مسلې د علاج جوړ کړي دی چې سړی وای چې ګوره چې د اختلاف د کم څه نه راوړی دی چې جی د اله سلور میاشتې پوره شوې نو وروسته چې د طلاق په خپل واقع شو طلاق به دی ورکوي او د دې بس شکلې الکه آسانه مسله د قرآن ذکر کړی دا د اله مسله دا ده چې سلور میاشتو پورې مهلت ده بس هغې نه پس به یا ښځه کوي او یا به طلاق ورکوي په اله سره هغه طلاق نه کېږي طلاق به دی ورکوي هغه جدا بیا پروسیس دی وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ او کا قصد کړي د طلاق فَإِنَّ اللَّهَ نُبِشَكَ اللَّهَ پاک سمیع خاوریدونکی دی علیم ارسبان دی پوه دی خپوه دی هغه اوس د طلاق مسله ذکر کوي که چېرې دې طلاق ورکړي نو د هغې نه وروسته به بیا صحیح والمطلقات او طلاق کړې شوي زنانا مطلقات طلاق کړې شوي زنانا یتربصن انتظار بکئی بانفسهن فنفسن خپل سرا یعنی خپل نفسونه با آغا منکئی رکاوی با دبل چا سر با نکاح نکئی پا دغی کور دا خاون کی بناستی دادا درې میاشتې یا درې هیز چې دې دیتا ویل کېږي عدت او طلاق مسله چې دا غم نن سبا ګډه وډه ده لوی لوی مليان دي لیکن پوهېږي په دې مسله باندې نه نو په طلاق کې او په عدت کې هغوی فرق نه کوي نو دا عدت نه طلاق جوړ کو چې درې طلاق لکه درې طلاق نشته دی طلاق یو طلاق دی بس طلاق ورکو د هغې دپاره به یو مجلسي یا به عدالتي به هغې به فیصله وشي بس طلاق وشو په یو طلاق سره طلاق وشو دا تا ته چا ویلي چې دوه او درې دا درې چې دي دا عدت دی ښه که حیض راځي نو درې حیضه که حیض نه راځي نو درې میاشتې دی او که بچې په ګېډه باندې نو وضع عمل دی چې بچې کله پیدا شي دې ته ویلی کېږي عدت او دارنګې کمی زنانا چې هغه په شکل د وینځ کې یعنی غلام ای نو د هغوی عدت چې دی هغه د ازادۍ په مقابله کې بیا نیم دی نو دا د عدت مسله ده بیا طلاق بس یو پیر طلاق چې وشو نو طلاق وشو ها طلاق رجعی بیا دیته وای چې یو پیر تا طلاق وکړو نو بیا ته نکاح کولی شي په دغه عدت کې دننه او عدت نه بهر دواړه آپس کې رضا یې دویم پیر د طلاق ورکو په ژوند کې نو بیا ته رجوع کولی شي که په درېیم پیر د بیا طلاق ورکو په خپل ژوند کې کال دوه کاله پیس کله چې دې ورکو نو بیا ته نکاح نشي کولی تر څو پورې چې هغه زنانه د بل چا سره نکاح ونه کړي اصل مسله دا ده والمطلقات او طلاق کړې شوي زنانه یتربصن انتظار بکوي دوی بانفسهن په ځانونو خپلو سره ثلاثه قروء درې حیضه یا بعضې د دې نه وایي درې طهور نو مسئلے کې څه اختلاف نشته نو خامخا دا مسئلې پر راکاږل چې دا به حیض او کدا به طهر وي الګه صفا مسله دا سنت داغه فیصله کړی دا چې ته په حالت ته حیض کې یوې زنانه ته چې دې ته طلاق نشي ورکولې د حیض نه چې کله دا پاک شوا
نو فوراً بولته طلاق ورکې. دا مسله ده. لیکن شرط دا دی چې دغه حیض نه وروسته به ورته نږدې کېږي نه. نو چې کله ته طلاق دې ورکړو نو د هغې نه وروسته بیا 3 حیضه چې دی دا د دې عدت به شروع شي. هغه به شمارې بیا 3 حیضه چې کله 3 پوره شول بس هغه عدت پوره شو، اوس د کوره به غځي، د خپل پلار کره به بیا ځي. یتربصنا انتظار بکوي دي بانفسهن فزانو خپلو سره 3 قروء 3 حیضه ولا يحل لهن او ندی روا د پاره د دې زنانو اندا خبره یکتمنا چې پټ کې دوی ما هغه څه خلق الله چې پیدا کړی الله فی ارحامهن پرحمنو د دوی کې، یعنی د دې لپاره به نه پټای کړه ظاهر کمانو دا خو بعد نه او لس میاشتې بیا زما عدت وګت بشي نو چراشه زر خلاص شمه خپل مسله چې دی هغه حل کما، هغه بچی چې دی هغه پټې نو دا کار بنه کوي. ولا يحل لهن او ندی حلال ندی جائز لپاره د دوی ان یکتمنا چې پټ کې ما هغه بچی خلق الله چې پیدا کړی دی الله فی ارحامهن برحمنو د دوی کې ان قلنا قیدی یؤمننا بالله چې ایمان راوړی په الله باندې یا ایمان راوړی په الله باندې والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دې احق ډیر حقدار دي بردهن په واپس کولو د دې فی ذالک پدې عدت کې دن چې 3 میاشتې ده کله خاون وای چې زه رجوع کوم او خزم رضای پدې باندې نو دا حقدار دی، بل سړی نشي کولای، بل سړی خو دا عدت پوره شي نو وروسته به پیغام ورکړي دا غي نه مخکې نشي. خاون سره دا صرف اختیار دی. ان ارادو کغواړي دی اصلاحن جوړ جاړي کدواړه طرف ته خزه خاون د دې کورنۍ غواړي چې جوړ جاړي وکړو او دا مسله حل کو. ولهن او د پارا د دې زنانو مثل الذی پشان د هغه حق دی علیهن چې په دې باندې دی لکه څنګه چې د خاوندانو په خزو حق دی نو داسې د خزو په خاوندانو حق دی. دا غلامان نه دي، د دین څخه حق شته بالمعروف د شریعت مطابق وللرجال او هدا خبر یاد ساتي وللرجال او د پارا د نارینو علیهن فزنانو باندې درجه یعنی فضیلت ده. الله زنانو باندې سړو ته فضیلت ورکړي ده. والله پاک عزیز زورور ده حکیم حکمت والده. سبحان الله.